زما عزیزان اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې او دغه یو لار ده چې ته به ورته ولاړې په دغه وخت کې به خراب حشر د چای خراب انجام به د چای بیړه به د چا غر کوي او تباه به څوک تباه او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته دې زه ټکي ته تاسو وګورئ که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کېنه چا سره خبرې کوي داسې وایي که نه وایي په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي خان صاحب ناست دي یو سړی خبره چېرته غلط کړي کېنه د چا مخکې خبرې کوي لګیا داسې وایي که نه وایي دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شي د ده بیړه تباه شوه لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده شیطان څه پیدایشي شیطان نو شیطان معلم الملکوت ملائکو له به په ټال باندې سبق ښوده چې ور رسېدی به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته ښود دی معلم الملکوت دومره لوی مقام یې شپږ لکه کاله یې د خدای عبادت کړی و شپږ لکه کاله یو ځای داسې نه و چې ده د تندي نه نه و ویستی یو چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو نو دی په ملایکو کې ولاړ نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم د آدم ته سجده وکړه فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پرېوت اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هرې فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده نو آدم علیه السلام ته ولې ملایکو سجده وکړه اوس مولاګې غوندې به وي هغه به داسې وایي نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته دلته خو د الله حکم دلته نه سجده کول کفر و په دې خبره پوهېږئ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا پرېږدئ ورته په سجده چاته لآدم نو فسجدوا شیطان ولاړ پاتې هغه ونه
تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ قلنا څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه؟ نو شیطان په جواب کې ورته سوی چې قال انا زه او ده ته سجده کول؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی او دی د خټې نه پیدا کړی، نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته؟ الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولې دا زه دې ولې ولې فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اوه زما د رحمتونو او جنتونو نه تر قیامته پورې مې لعنتي او تباه کړې. په یو ټیک چې انا نو ګوره ډېر خیال کوه ډېر واوړ اوس دا روجې نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوه. څه پوه شو چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روژه مې ده، یا په زوی نیغ نیغ کېږي، یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روژه نیولې ده او په ارام کښېنئ. دا ستاسو مونځونه، دا ستاسو روژې، دا ستاسو تراویح، دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتل شي، په دې مخ ورک شه. جی ما منځونه کړي دي، دا زما خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده. منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. ٹھیک شو؟ تا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی، بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب؟ جی ما به تقریرونه کو، جلسې به مې کولې، دا چل غوړې ډېرې خبرې به مې کولې، زما د هر څه به زما په دا مخ راوویشتې شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پرې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلک راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي. بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې ته نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې ته نشته. دا هر څه به په دې مخ در وویشي. معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبرې اجر یې څه دی؟ اجر یې څه دی؟ د روژهدار سړي د خله کې ماسپښین نه پس غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي که
سور بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي کیږي که نه کیږي اوس د دې بوی څومره خراب شی دی خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی لیکن خدای څه وایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روزهدار سړي د روزې آغاز وږمه چې ده الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده کومه روژه چې هغه خدای دپاره وي او واقعي الله د یری وي نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده یا الله داسې به څوک وایي توبه نو زما عزیزان چې معامله هغه دړه ده چې ستا اړه کې د دې روژې متعلق څه دي د دې مونځ متعلق څه دي بل د دې نیک عمل متعلق ستا په اړه کې څه دي نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادي هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه وي په هغې صرف خدای قادر نو یو دې ټکي نه ځان خلاص ساتئ چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې درته ښکاره مثالونه وښیم په دې خو پوه شوئ چې زه ټکی ډېر خطرناک دی ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي هغه یو ټکی کړی و چې my majority زما اکثریت اور یہ کرسی بڑی مضبوط ویلی هغه کرسی اوس هم شته هغه میجارټي اوس هم شته او د ده انجام څه شو د ده څه انجام شو د پانسۍ په دارو خطه که نه کرسان وه مضبوطه چې دی پې غاویر و او هغه میجارټي هم وه اوس هم شته هغه کټه سري چا وله ځان مړ نه کو د ده انجام څه شو نو عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی بنده بچي یو د هغه غرور بچي تاسو انجام وکړه ټکې اوس نواز شریف کړی دی چې my mandate
د ده انجام به هم درته ښیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی دا هم د غرور ټکی دی هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی ملک دی د تباهۍ په لار روان دی که نه دی روان جی ملک دی د تباهۍ په لار روان دی منډیټ موجود دی اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي دا قیمت لګوي مثلا په 400 کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ نو ته چې مرله خرڅې نو تا نه به دومره ټیکس وصولیږي خدای دې وکړي که تا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورکړي په دې لا موږ دا ګوګوشته قوم پوه نه دی هر ادا تا د هلاکت او د تباهۍ ګوري دا موټروې چې کومه جوړه ده پېښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهوره پورې د دې موټروې تصور د پاکستان دپاره مفید نه و تصور کربونه روپے پہ لگے ہوئے اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن مالا خود خور تیلو دیوانا ملاوی گی اور د پیر سے پور وی چراغان روشن کربونه رو داس کی منا استاد علالولو د پاره جوړي نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکی دا د غرور ټکی دی دغه منډیټ به وي او والله عالم بالصواب چې د ده انجام برسي نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې زه شیطان ته یو پیر ویلي اوس په یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نیخ اوس په لوی غم دا قوم اخته څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی نو ملیانو صاحب هن هن جوړ کړي هن هن دی او دون دون دی او هن هن دی او دون دون دی قضا عمري ده او اسلام دی او پلانې دی مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم ته چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شم که څه بله ارونو په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابو ته ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای د زړه صحابو ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدا او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وایي چې یا رسول الله دا سړی به څنګه وي دا څنګه سړی ویل ښه په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی
یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویله او توره یې واغسته او د دوی د طرفه په جنګ شو کافرو سره 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنګ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو که نه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو مونځ هم ټول عمر معامله د چا ده د زړه ده نو یو خو د دې مولیانو په دې شور باندې ګوره فیروزه ایمان ای بدا سی شور گور کی چاله گورا دا کپاره پاکش شور ډېر لوړی قضا عمري بس که قضا عمر سمجھے پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي د اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی اسلام بنیاد کوم ملا چې وایي چې قضا عمري دغه د ملا صاحب زما د زړه زور نشته دا فرض مونځونه هم رانه نشي کېدی او تی کوه ابه وایي چې نه ته ورته نه که نه نشم کوی سمله ورته ته پوه شوې که بیا دې هم نه پرېږدي که نه او ته پرې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور وله ورکړه چې دا سترګې بقې روي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ٹھیک شو بیا دا د تیاتی چې د خلفاء الراشدینو خلافت څو کاله و ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله و ماما نه پاتو څه ضرور دی چې ګیرې له رسول را مېر کړی نو یې زړه دې کېږي ښځه خو د نن نه رسېده بس دته اوس دومره زړی زور ډېر دی چې په استه کې به زه درګی ګیره سره کوم دا ورته ته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علي پورې د خلفاء راشدین حکومت څو کاله چشته څومره 10 کاله ما به پوهوئ ویم یې زم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله خو د خلفاء راشدینو په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانه کې چې کوم تکمیل د دین شوی دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانه د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانه د خلفاء الراشدینو دې کې چې کوم دین مکمل شوی دی دا دین دې کې بس ته وګورئ چې دې زمانه کې قضا عمري شوې ده د امام ابو حنیفه په زمانه کې شوې ده د حضرت عمر د امام شافعي په زمانه کې شوې ده د امام مالک په زمانه کې شوې ده د امام حنبل په زمانه کې شوې ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانه کې شوې ده که دې زمانو کې شوي بسر وچشي او کوي چې پلانی پیر صاحب کړی و نو پلانی پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی زما په خبره پوهې او چل درته ما وکړو
چې کچاوي چې را پاس به سم لور پر مولا صاحب دړه زور مې چې 15 منځونه دي را ګرځي هر منځله بانګ وي بیا غموس قضا وکړي بله بانګ وي بله بانګ وي بله بانګ وي نو د یو ورځې منځونه 15 قضا راوګرځي نو دا وایي چې موږ د ټول عمر قضا عمري راوګرځو نو په ایمان وایي چې 15 منځونو باندې به د ټول عمر قضا عمري ورته خدای معاف کړي دا خدای ستا د کوره دی او عقل یا دا سوچ نو دی وجنه زما عزیزانو هرې خبرې ته لغوندې سوچ پکار لغوندې فکر پکار ما یو حدیث وویل چې د روجهدار سړي د خولې وږمه چې ده هغه خدای ته د مشک او عنبرو نه زیاته عزیزه ٹھیک شو اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې دا وږمه پیدا شوې د الله پاک د وجه چونکې ما د پاره سحر نه خوراک سکاک په ځان بند کړی دی نو ماسپښین مازدیګر کې زما وږمه چونکې پیدا کړې ده نو دته د مشکو نه زیاته زکات په دې خبره پوه شو دې وجه نه عزیزانو دوه خبرې وکړې یو اړې خبرې ته لغوندې سوچ کوئ خدای درته عقل فکر سمجھ درکړی دویمه خبره دا ده چې چېرې داسې ونه وایي چې زه دا زه ټکې د دې انجام ډېر خراب کما پیر اراده دا وکړه چې نن مې شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم شیطان ته وایي چې یو مسله راته وکړه نو هغه ورته چې پیر صاحب زما مسلې خدا سي دي چې خلک ګمراه شي نو زه به تا ته څه مسله وکړم نو پیر ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله چې څوک ګمراه کی اته په لار کولی نشي او الله چې څوک په لار کی اته ګمراه کولی نشي هسې مې شوق پیدا شو چې نن د یاره امینه مې یو مسلې واوره هغه ورته پیر صاحب په خدای مې دې قسمي چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه به تاله نن ټیک مسله کوم خپل طبیعت به نه کوم وی چې وایه وی پیر صاحب ته خو پیری خلق د لاسونه صفای په خپو درته پریوزي ډېر لوی قدر او عزت دې کوي اسې نه چې د دې خلکو په لاسونو صفولو او په خپو پریوتو چېرته دا غرور درکې رانشي چې ځان ته ووایې چې زه ځکه چې میجارټي سره په سړي کې غرور راځي که نه که نه راځي دا غرور درکې رانشي چې ځان ته ووایې چې زه او پیر صاحب که کله دې وویلې ځان ته چې زه نو داسې به شي لکه چې زه شیطان ورته وایي چې که چېرې دې ووایې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه ما خدای له ډېرې خوارۍ کړې وي خو یو ټکی مې زه ووي عمر له تباه شو نو پیر صاحب که دې زه ووي نو ته به هم زما په شان شي نو عزیزانو چې ګوره چېرې دا ونه وایئ چې زه غرق به شئ تباه به شئ هره ګناه به په قیامت کې معاف شي هره زنا شراب غلا ډاکا وغیرہ وغیرہ خدای به والا څه وجې جوړي کړي او معاف یو مولا ما ته وایي چې تا په تقریر کې چېرته مې ویلي خدای خبر نه
دا کوم څنګه معاف شو داسې دغه غوندې م شو ما وی خبره واوره خبرو بزن کېږه ما خدای چې د چا نه راضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی نو داسې چل به وکړي چې چا حق تا والی دی که نه ابر وغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی دا تاله در کوم خو دې سړي ته معافي وکړه ما په خبره پوهېږئ دې سړي ته معافي وکړه دې چې جنت کې ځای ته وګوري نو جنت ځای به څنګه وي د ملغلرې یو کمره به یو 15 میله به پلنوالی دا ځای در کوم په دې سړي ته معافي وکړه وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دا ځای راکړه په دې چل به ورته معافي وکړه زما په خبره پوهېږئ الله چې کوي غور څه کولی که نه شي کولی یو ټکی دی چې هغه به خدای بلکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه نو الله دې مو ساتي زه نه دا ډېر خطرناک دی چېرې په هېڅ شي غرور ونه کړي که په دین کې مسلې دې الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وی او که په دنیا کې دې جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وی چې زه او که دا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وی چې ګورئ زه الله مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم یې وکړه چې والله بالله ثم الله مجھے خدائے لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځله الله او بیا یو واقع لیکلی چې یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعات مولانا تانوي ډېر لیکلي دي نو بزرګ و د شپې ناسته ده نو الله الله کوي ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زما اړه وچاودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مو نه وي چې زما بندي زه دایمه یو ورځ خو ته مو وایه که خدای ته وایي اوس خدای د هغې د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوئ اواز ورته وشو چې څه وی یا الله زما اړه شین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مو نه وي چې زما بندي زه دایمه نو آواز ورته بیا وشو چې گفتو اللہ تو لبیک ماس گفتو اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بیبین داستا اللہ جدی دا زما لبیک دے دا تچ اللہ ہوئے دا زما لبیک کہ زما توفیق نوے زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپا کے اللہ ویلے طول دنیا او دپرتا دا او تا اللہ اللہ وے پخپل ذات میں دی قسمی حاضرم در توایا چوے تاسو خیال را یو ځله الله ویل دا د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا ګډې وډې وایو نو بس جب آپ دی عادت کیجئے اللہ اللہ اللہ
ما تاسو ته تیره جمعه ویلي چې د موسی علیه السلام ګډ بچی و پوهېدو نه چې خدای څنګه یادول پکار دی او یا الله ته به چرته چې چاپي دې کم یا الله ته به چرته موسی ته تنبیه وشوه چې دا ورته مه وایه چې کافر شوې دا ورته ووایه چې خدای داسې ذات دی او داسې یادول غواړي نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دې وخت کې لیډرشپ په غبرګو سترګو وړاندې دي څه چې وایي ټول دروغ وایي که د اسلام نوم علي دروغ وایي که د کچکول به ماتون دروغ یې وایي ملک سوارو که ټوپیو بیټارو پلانټرو ټرکټر اوس وایي 2 کاله راکړي نو 2 کاله کې ملک ټیکي دا ټول دروغ وایي ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی اوس کوئ به څه کوئ به دا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلي خیر غواړه چې په کلي راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه چې د هر سړي سیلاب د بېدینۍ په کور اوبه په کور ورننوتې هر سړي سره خپل غمي که نه چې ځان مې بچ کړی نن د بېدینۍ سیلاب د هر سړي په کور ننوتی په کور که ښځه راټینګې لور دې منډې وایي که لور راټینګې زوی دې منډې وایي که زوی راټینګې خور دې منډې وایي که خور راټینګې رور دې منډې وایي څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار علاج د دې وخت کې مشکل دی او د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه د زما د اشنا مینه که د خدای فضل وشو خو ډېره ښه ده که په عقل وي نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار دي ځکه چې دې خلکو کې اخلاص نشته دې خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کومو خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و اوس یو ټکی دوی کوي مونږ پہ دوکا شو کہ اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے جیسے وہی کر اسلامی مملکت خو 50 کاله وشو چې تاسو پاکستان ته وایي وہی ورته کنه وایي کہ خزی پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے کالکان پکی گڑیگی میں اسلامی ملک دے کہ بلو پرنٹونا پکی چلیگی میں اسلامی ملک دے کہ دا خزو کرکٹ میچ پکی شوروشی میں اسلامی ملک دے دا خو 50 کالو شو چې تاسو اسلام ورته وایي دروغ ولی دروغ ولی اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کوم ورځ د انګریز جوړ کړی قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قرآن کی الګ پاکستان اسلامی مملکتی اوس پاکستان اسلامی مملکت سو پورې د پاکستان فیصله په قرآن نه شروع شوی تر هغې پورې پاکستان ته اسلامی مملکت نه وي قانون پکې د لارډ میکالے دی او وی ورته اسلامی مملکت بیا چې تر څو پورې په پاکستان کې ښځې ازادي ګرځي بیا به ورته اسلامی مملکت وي
دی خو ګورئ په دې دغه خو به تاسو ګورئ که نه په دې سړکونو باندې دا ټریفک والا پولیس ولاړ وي نو دوی سره یو کتاب وي هغه چالان بک سوزکی پې راشي ډاټسن پې راشي یا بل شی نو داسې مخې ته ورته ودرېږي هغه ولدار صاحب داسې ډرایور ته هم ګوري داسې قانون دې لاس کې واخیستو ډرایور غریب ناړه بوټي چې قانون مې لاس کې واخیستو چې څه چل مې کړی دی ورته داسې قانون دې لاس کې واخیستو دا ګورې نه د دې قانون خلاف کړی هغه وایي چې څه وایه ولداد صاحب غرق مې نه چېرته کي داسې نه کي نری غوندې سترګه ورته وایي چې رو جماعتي بندوبست کوه بیړه دې غرقه شه ته پوه شوې نو تاسو ووایئ دې خوا وګورئ ایف آی آر د انګریز جوړ کړی قانون دی ستا په تاڼو کې چې پروت دی ستا په عدالتونو کې چې پروت دی د انګریز جوړ کړی قانون دی ٹھیک شو نن کنټمپټ آف کورټ دفعې چې ستا په ملک لګېدلې وي کنټمپټ آف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګېدلې وه چیف جسټس پې لګولې وه چې د کنټمپټ آف کورټ کړی دی د عدالت توهین یې کړی دی هغه عدالت د چا و هغه د پیرنګي د قانون عدالت و که نه و که بل شی د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې څوک وکړي کنټمپټ آف کورټ کې راځي او په قرآن کې د قرآن د قانون خلاف ورزي کیږي یا هم په کنټمپټ آف کورټ کې رانه نو د لارډ میکالې جوړ کړی قانون ډیر لوی دی او که قرآن د خدای جوړ کړی قانون لوی دی نو ټول پاکستان د خدای د قرآن جوړ کړي په قانون کې کنټمپټ آف کورټ کې به چالانیږي که نه ښځې او نر کنټمپټ آف کورټ کوي لګیا دی خو دومره ده چې دا حساب به د سترګو پټېدو نه وروسته شروع کېږي او د انګریز د قانون دنیا کې شروع پته به درته ولګي چې تا بربنډه ښځه ځان سره ګرځوله تا کنټمپټ آف کورټ کړی و لور دې بربنډه ګرځېده تا کنټمپټ آف کورټ کړی و پته به درته تماشې به د ځان وکړي دا مې ابتدا کې درته وایي چې پام کوئ ګوره په دې غاویره نه شي دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړه یو سکنډ کې به در باندې دنیا ورانه شي یو سکنډ بله ورځ دلته زموږ ملګري نن یې خاوند مړ شو په درېیمه ورځ یې ښځه مړه شوه کور یې ورانه دلته نو دې وجه نه عزیزانو هر وخت د خدای یاره په زړه کې ساتئ هر وخت او دا وایه چې زه څه چې دی ته رحمان بابا وی لکه سیند یا دا سیند په غورځنګ درومي داسې روان دی خو وګورئ ګړی ته وګورئ دې کې دغه لګېدلی دی دا ټک ټک چې کېږي ته څه وایي دا سیکنډونو والا ستنه دا ګوره دا سیکنډونو والا ستنه چې یو ټک وکړي بیا ټک بیا ټک بیا ټک چې یو ټک وکړي او داسې تېره شي که یو ارب او کرب ډالر خدای لور کې دا ستنه به بیا را واپس د خپل عمر نه داسې کړي دا نن ورځ چې تر یوې نیمې بجې پورې په تا کومه تېره شوه
چې دا ټوله دنیا خدای له ورکړي دا ورځ به دې بیا په عمر کې ولیکلی شي دا لاړه ختم او لکه سیند یا تاسیس په غرزن درومي حسیون ده په تلوار تلوار دا عمر بیای وار په دا دنیا نشته رحمانا په هر چا باندې چې تیر شي وار د عمر یو ځل دی چې د عمر سودا ختمه شي بیا نشته به د بل نه بدتري بل به د بل نه بدتري بل به د بل نه بدتري اور به دا قوم ولاړ جمهوریت برکت دی که نه چې ډمې پکې ولاړې دي نو جاړې ولې جاړې ماله ډمه ولاړه ده سمکار شه د ډمو حق نشته ته ودرېږي وایي لکه جمهوریت څه ته وایي جمهوریت خو دې ته وایي چې د هر چا حق شته که اجرا شته هغه به ودرېږي ډمې حق شته هغه به ودرېږي د خنزیر د بچي حق شته هغه به ودرېږي جمهوریت ته کړی جمهوریت دا معنا چې هر چا له حق دا جمهوریت خو د ابوبکر په زمانه کې مو د ابوبکر د خلافت انتخاب چې کېدو ټول صحابه را جمع شوي انصار او مهاجرین بیبي عایشه فقیها د امت او بیبي فاطمه خاتون جنت دا موجودې وي او دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رایې کې تاسو هم شریک شئ ولې وی ښځه حق نه لري چې هغه په پارلیمنت کې رایې ورکړي د ښځې ځای پارلیمنت نه دی ښځه به پارلیمنت ته نه ځي او نه به ښځه په سړو کې کینی ستا پاکستان چې د کله نه جوړ دی تر ننه پورې د ټاپ میخې امبر سړی پکې ناست د ټاپ میخې پکې ناست اوس دې دپاره غلام غوث زاروي کوم ځای نه پیدا کړو چې هغه یوې سره سم کار کړی دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی زما عزیزانو عرض مې دا وکړ چې هر سړی د دې قابل نه دی چې هغه ته هغې نه مسلو تپوس وکړي مسلو تپوس دپاره خاص خلق وي یا په دې مدرسو کې مفتیان وي نو هر سړی د دې قابل نه دی چې ته هغې نه د مسلو تپوس کړي دا یو ټکی ما عرض کوکو چې یاد لرئ چې یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي روجه ماتیږي په ذات د شي دننه تلو باندې په اثر د تلو باندې روجه نه ماتیږي بل دا چې دې وخت کې اذانونه په 5:30 بجې شروع شي 5:30 بجې په 5:30 بجې غروب د آفتاب نه شوی دا وخت د روجې پرون ټایم د روجې چې 5:37 منټ 5:37 منټ او اذانونه د 5:30 نه شروع شو 9 منټه مخکې اذانونه شروع شو نوروره په دې ډب ملي دا جماعت ته که نه و دلته به صاحب شیخ سنت صاحب هم راپاسي یاره راوخټ داسې به او دی وخت کې تاسو خدای پاک دې درته هدایت وکړي تی په خپله په ټیم پوه کړی نه
مونږ خو چرې په اذان روژه نه ده ماته کړې او بیا زمونږ د دې ملک اذانونه سهار وګوره چې دوی څه وخت اذانونه شروع کوي ته سبا اذان د دوی وګوره غروب د آفتاب وګوره چې 100 بجې کېږي او طلوع د صبح صادق وګوره چې سهار 100 بجې کېږي او دا خلک وګوره چې دوی څه کوي ټول اذانونه په جماعتونو کې عامیان کوي بے علمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جمم په خپله ورکوله او اذان به هم په خپله کوله زما په خبره پوه شو اذان به امام ابو حنیفه په خپله ورکوله او اذان به هم په خپله کوله اوس جماعتونو کې وګورئ الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول الله دا چې د دې مولا د خولې ته تپانه ونیسئ کنه او دا شونډې پې دومره دومره وپړسئ تا خدای هلاک که چې هلاک شي دا محمد دی دا لفظ کوي که نه کوي په هر جماعت کې وګوره دا شیخان میخان چې دي دا اورمړو د معیاري ګیرې چې پرېښي دي دغه شیخ صاحب اذان وکړ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي ډېرې جوماتونه کې داسې کوي زمونږ د بالا مړی کې داسې دلته بچہ صاحب آواز کی چل کا دان وائے لوگوں نے امام په کوټاګای کې ناشتي ایو شاعر شعر جمعات با غروی ته بناسته پکې هک پشانی هک معنا یګا جمعات با غروی ته بناسته پکې هک پشانی ګیرا بستا پنا ملګی لکه سک پشانی هک سے ناشته ہو خر ته आवाज کو چل کا اذان وکا اذان با عالم سړی کوي جاهل سړی با اذان نه کوي دیو جنا لږ سوچ وکړئ دا دین زمونږ د لاسه سپک شو زمونږ د لاسه ذلیل شو زمونږ د لاسه رسوا شو نو د دې وجنه سوچ وکړئ چې ملک یو طرف ته د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او دین بل طرف ته د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی زمون خلکو د لاس تاسو چرته ولیدو پخوا خلک خو خلک عبدالله ابن مبارک په لار روان دی 600 روپۍ ور سره دي او حج ته حج ته روان دي لاره کې یو ښځه ولیده چې هغه ښځې چاړه راغستې ده او یو مړ خر پروت دی او د هغې نه غوښې غوسۍ لګیا نو عبدالله ابن مبارک ورته ودرېد ورته چې خورې دا څه کې وی ځه لار لنډه وه هغې وی نه دا کېر څه وی نن څومه ورځ ده چې 3 میلیونه دي او یو زین نن څومه ورځ ده چې نهر یو روټۍ دا رقم نه لګي نو نن چې د کوره راوتمه
نو لونو راته وی چې مورې که نن دې م سره نه وړو نو بس هلاک بش وی ټوله ورځ وګرځېدم هېڅ مې پیدا نه کړ دا مړ خر دلته پروت دی د دې نه دا غوښې پرې کومه دا به یو څو بېګاله به پخې کړو شپه به پې تېره عبدالله بن مبارک ورته چې ځم در سره ځم هغې چې مېلمه وروره ته را سره ځکه مزه چې زما کور کې به د دې مردارو غوښو نه بغیر بل څه یي نه نو زه به په تا خورم څه ویل خیر دی زه هېڅ هم نه خورم خو تا سره ځم او په دې شرط در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي ته به هسې را سره را روانه یاره تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې ټول داسې ښه برش کړي یې داسې به وکئ چې د مردار خره غوښې په سر کړو خو به یې کوئ او چې د اسلام خبره شي نو د هر یو کور کې جبرائیل علیه السلام راغلی مونږ به داسې یو عبدالله ابن مبارک هغه څښا غوښې په سر کې چې څښا غوښې په سر کړې نن راته یو سړی وایي دکان کې زمونږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي دا ریړو والا دي دا چټنیانې او دا اچار مچار دا ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري مال ولې ټوله بیماري دا دوړې پې پرېوځي او دا دوړې دي او دا